چې دا به وهي ګناهګاري کې به. نو زه کوشش کوم ښه نه یم، کوشش کوم چې زه ځان عزم یم. نو یو 22 لاک روپۍ موږ مدرسو له راوړلي، 22 ما هسپتالونو له ورکړې او 22 ما سټوډنټانو له ورکړې. نو زه خو د دې فرق نه کوم شانګله کې 1,54,000 روپۍ ما 77 جهیز کیسونه کې یو ناداره او غریبانانو جنکو له چې د هغو عمر 18 سال نه بر و او هغه په کور ناستې وې، صرف د جهیز وسې نه کېده. رب مو قدرمن لره، ډېره مهرباني، ډېره شکریه. څنګه کوئ لکه 9 لاک خلکو کې دا پیسې تقریمول څه طریقه کار ستاسو څنګه دی؟ میرټ څنګه موږ هم برکت نشته چې نیت دې خالص نه. اوس تاسو خو هم د دې پرون بچی که نه، زه خو ستاسو والد صاحب به نه یم، تاسو ورور به نه او ځانونه مطمئن یم چې ډېر ښه سټنډ اخیستی دی. ټیک د ځینې وخت کې به ځینې سیاسي خلک څه خبره راځي، هغه خو موږ تاسو کشران مشران یو، نو یا ژبه خوږي یا ګپ انداز کي که نه، نو بهرحال هغې نه بیا داسې رنګ به نه ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي، زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا وخت موږ ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول سوندي کې ناست یو او دلته یو ډېر ښکلی پروګرام وشو او ډېر محترم موږ سره د ضلع شنګلې زکات چیرمین محترم زید الله خان ناست دی. نو هغه سره به 2-3 خبرې کوو په دغه د دوی په دې عهده باندې. السلام علیکم سر، ډېر مهرباني د ټایم راکولو. وعلیکم السلام. زما کشره، زما روره او د همدم ټي وي نماینده، انتهایی شکریه، مهرباني. ضلع شنګلې دغه عهده تاسو ته میلاو شوه، زکات چیرمین یې په دې وخت باندې یو ګرانه ذمهواري ده. اکثر خو دې ته خلک خوشحالي کې، خو که بیسیکلي موږ سوچ وکړو دا ډېره ګرانه ده. تاسو په کوم نیت باندې دا قبول کړه؟ نو ګرانه ده. ما مخکې خلک کتل دی چې هغې کې لکه ذمهواري ډېره وه، یا سر ته رسېدله یا نه، خو انجام یې ټیک نه و. ته غلط کا لکه چا چې میرټ نه یې کړی نو انجام ټیک نه و. نو زمونږ پارټۍ مشاورت وکړو، ما باندې زه یې چایس کړم. نو ډېرو دوستانو خپلانو پکې وی چې لکه مطلب دی دې له مه ځه، سړی خرابېږي. نو ما سوچ وکړو ما لکه ښه کار له به غلط سړی ځي. نو په دې وجه ما ما په خپل رب یقین دی، په ځان مې یقین دی او داسې فیوچر د پاست کې داسې څه داغ زما په فیملی په موږ نشته او الله تعالی ډېر څه راکړي دي. نو دا ما قبول کړه چې ښه دغه د غریب ته حق رسول دي، مطلب دې له به خراب سړی ځي چې دا به وهي ګناهګاري کې به. نو زه کوشش کوم ښه نه یم، کوشش کوم چې زه ځان عزم یم چې دا زه انشاءالله ښه معتبره او پاکه عهده ده چې صحیح استعمال کړم. مونږ خو حیران شو اوس چې مونږ دا ستاسو دا پروګرام وکته او دا شجاعت صاحب دې ماته لېږیا و. دې نه مخکې به هم خلک تېر شوي، خو مونږ اول خو پېژندلي دي، نو که بیا پېژندلي دي نو د هغو هغه کار مونږ نه دی لیدلی. دا حقیقت دی، دا ریالټي ده، دا به خلک مني. یو تاسو وایئ چې رالی او ټایم ډېر لږ شوی دی، زما په خیال یو څو میاشتې به کېږي، په دې کې خو تاسو ډېر لوی کار کړی دی. دغه کار که تاسو مختصر په دې باندې لږ رڼا واچوئ. مونږ وکتل نو تاسو دلته سټوډنټانو ته یو ماشوم ته زما په خیال چې 24,000 روپۍ ورکړي. دې نه علاوه تاسو نور هم ډېر لوی کار کړی دی. نو ټایم کم و، دسمبر کې اپوینټمنټ شو، بیا فنډ څه مسالې وي او پالیسي هم د هغو لږه چینج شوې وه. هغه زړه پالیسي اوس نه ده، کومه چې زړه وه هغه نه ده. نو رولز یې لږ سخت و او غرایز علاقه ده، نو کمیونیکیشن دغه هم دی کمې، نو رابطې هم نه کېدي. نو په دې وجه موږ نه لږ لیټ شو. خو په دې کې که تاسو وګورئ دا 22 لاک روپۍ ما کالجونو له سیکنډریانو له ورکړه او هر کالج او هر یونیورسټۍ شنګلې کیمپس ته اوس خو یونیورسټي ده چې ما له پکې مامو بابو رشته مه کوئ، ما له به دې کې غریب دغه کوي. نو یو 22 لاک روپۍ موږ مدرسو له راوړلي، 22 ما هسپتالونو له ورکړې او 22 ما سټوډنټانو له ورکړې. نو زه خو د دې فرق نه کوم شانګله کې، خو تیر ورته په الپورۍ او په دغه ځایونو کې ورکړی شوي. نو زمونږ سیکنډري، زمونږ ډګري کالج، زمونږ چوګا سیکنډري، مارتون سیکنډري دا اګنور
ټیک شو. اوس په دې کې ما څه سټوډنټان داسې کمپنسیټ کړلي چې هغه په سوات کې و، پېښور کې و او غریبانانو، نو هغو له ما ایکسټرا 60,000 روپۍ صحیح د هغو یونیورسټۍ نه ما ته خپل فارم راوړلی، ما له دلته چک کټ کړلی هغو ته، زبردست خو هغه په دې پروګرام کې چونکې هغه سټوډنټس د بر دي نو هغه هلته صحیح او 1,54,000 روپۍ ما 77 جهیز کیسونو کې یو ناداره او غریبانانو جنکو له چې د هغو عمر 18 سال نه بر و او هغه په کور ناستې وې، صرف د جهیز وس یې نه کېده. نو که تا فکر وکړې چېرته چې مالدار هغه په کروړو جهیز کوي، خو د غریب کورنۍ له په 2 لکه روپۍ ټول جهیز کېږي. زبردست نو چونکې زما ذاتي روپۍ نه وي، خو ما دا کار کړلی چې ما خپل تیل لګولی، خپل وخت مې دا کړلی او هغه مې ځای ځای ته رسول دی. نو عبدالمولا صاحب خبره تاسو واورېده چې 9 لک آبادي د شنګله کې، اوس زمونږ ټول شنګله کې څه 8,80,000 داسې به وي، نو هغې کې 77 کسانو چې ورکوي نور به خامخا، خو چې ما له چا راوړلی حقدارو، نو زه خپل قیادت نه م خوشحاله یم چې نه ما ته سدید الرحمن کال کړلی، نه ما ته شوکت یوسفزی کال کړلی، نه وقار خان کال کړلی، نه دغه جواد وکیل کړلی، نه نواز خان کړلی، ټیک شو، نه مونیم حاجي صاحب، نه دلمولا دی، نه صمد ډاکټر صاحب، داسې به نور هم لیډرشپ کې چا نوم پاتې شي، اکثر خلک ګیله کوي. دا څنګه کوئ لکه 9 لاک خلکو کې دا پیسې تقریمول څه طریقه کار ستاسو څنګه دی؟ میرټ څنګه کوئ؟ موږ سره 105 ویلیج کونسل دي او په هغې کې ما دن رات محنت کړلی، ما 105 ویلیج چیرمنان نیولي دي او هغه چیرمنانو له ما قرآن قسم ورکړی. زبردست. او بیا چې هغو کم کیسونه راوړو نو هغه کسانو ته ما ټلیفون کړلی چې ته حقدار یې، تا ته خو د چیرمین په نوم یا د زما د زکات افسر په نوم یا د کې سیکرټریان دي په دفتر کې د هر ویلیج، دو خو تا نه پیسې نه دي اخیستې، د زکات خپل چیرمین دی، خپل سیکرټري دی، دا نور سیاسي نه. نو هغو به ما د قرآن قسم تسلي راکړه چې موږ نه چا رشوته. نو ما دا فایده کړله چې لکه زموږ دفتر کې دا کنسپټ ختم شوی دی او په ټول ویلیج کونسلو کې چا چې شي دی هم مطمئن دی، چا چې نه دي شي هم مطمئن دي. زبردست. تاسو خو ډېرې پیسې راوړې دي، څه ګڼئ مستقبل کې به څه وکئ؟ نو دا ځل خو فنډ کم و او نیکسټ ټایم چې دی انشاءالله فنډ به زیات او زما فرست ټایم نو زما ایکسپیرینس هم وشو، تجربه وشو، نو انشاءالله زه به هغه ګر کې دهلیز چې ورته وایي چوکټ باندې به زه پیسې رسوم او ما اوس تقریبا 525 سمثینګ کونډې دي، هغو ته 10,000 یې واخیستې، 5,000 به د هغو ماهانه ځي، داسې هر 5 دي هغو یتیمانان، هغو ته دغسې په دغه فګر کې هغو دي، هغو 10 کیش کړئ، 5 به هغو پر منت کیش کړي. نو دا زما هغه یو دغه یم که نه، لکه موږ خو هغه لیول نه دی کوم چې دلته خلک په نور لیول ګوري، او بل زما ډپارټمنټ هم داسې دی چې زکات نه مې هم زکات دی او دیم زکات، نو په دې وجه باندې موږ دا یعنې که سړی وغواړي مطلب دا دی نو ښه کار هر سړی کولی شي، خو انسانیت پکار دی. بالکل ښه کار چې دی که نه. بل دا به زه به تاسو ته دا وایم چې دا د الله تعالی سود دی، ویش دی. لکه اوس چې دا موقع زما په ځای دلته بل چاله ورکړي نو کیدای شي هغه زما نه زیات ښه کار وکړي، یا به زما شان مجبوریانې نه وي، زما شان سیاسي به نه وي، نو موږ خو خانداني نیول به نه پړو خلکو ته. خو د عیدالمولا یو خبره وکړه چې راټه څوک مه، نو که مال څوک راغلی کار یې دی شو خوشحاله تل دی. ټیک شو، یعنی مجبورۍ ته پکې ګورئ که نه؟ نو مجبورۍ ته د سړي مجبوري ته ګورو، خو سیاسي نه ګورو، خپله نه ګورئ. نه خپله نه ګورو، د سړي مجبورۍ ته ګورو. نو تاسو د الله خوشحاله کړي او دا خو تاسو د ستا دپاره اوس یو خبره کوم، تاسو له الله تعالی په دې شنګله کې که د دې سټیټ چې کوم پلرز دي که نه، انتظامیه ده، عدلیه ده، قوم دی، نو زما په خیال چې وکلا برادري ده، نو زه به تا ته دا وایم چې په دې کې مین رول چې دی که نه میډیا ده. ټیک شو، او زما میډیا ته سوال هم دا دی، ریکویسټ دی چې کم سے کم لکه یو خو سوشل لایکس زیاتېدل دي که نه، چې ما څه وکړی، ما څه وویلی چې زما باندې لایکس رالی، زما مخکې به ما ته چا وایي چې په دې باندې څه پیسې میسې به خلک ګټي، پیج مې ښه شو یا مې پیج ښه شوی، نو هغه هم بدنیتي ده، هغه کار کې هم برکت نشته
چې نیت دې خالص نه اوس تاسو خو هم د دې پرون بچی که نه زه خو ستاسو والد صاحب به نه یم مین یم تاسو ورور به نه او ځان نه مطمئن یم چې ډېر ښه سټنډ یې اخیستی دی ټیک ده ځینې وخت کې به ځینې سیاسي خلک څه خبره راځي هغه خو موږ تاسو کشران مشران یو نو یا ژبه خوږي یا ګپ انداز کېږي که نه نو بهرحال هغې نه بیا داسې رنګ به نه ورکوو او زه خو داسې یم چې زما خو ستا د وساطت باندې قوم ته پیغام دی زما پلار د دې علاقې غلام و شبروس خان د هغه پلار چې و کاڼبا خان پایند محمد خان هغه غلام و او یو خبره بله کوم موږ پر خلک پیشاړې کوي دې علاقه کې یو قلا وه ګړی وه زما د نیکه وه کاڼبا خان ټیک ده هغه هم خدمت کړي زما پلار هم کړي او زما مشر نظیر احمد صوبیدار صاحب د علاقې دغه کړل اوس زه د دې الله شکر وباسم د دې قوم چې ما ته مشر وایي زه خو ډېر عاجز یم کمزور نو ستاسو ته چې مې دا کومه مشوره راکړه زما کشر یې او موږ چې څه لایق خدمت یې نو موږ ورځ خو ورځ د شپې به تیار رب مو قدرمن لره ډېره مهرباني ډېره شکریه نه که دا دې هم خوف قدرمنو کتونکو تاسو انټرویو کته او ان شاء الله تعالی دا ګوره زموږ دپاره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده څنګه چې د دوی خبرې تاسو واورېدې دا زموږ امید دی چې دا کومه عهده د دوی په لاس ورغلې ده ان شاء الله تعالی چې 100% موږ هم دې وخه پورې مطمئن یو ان شاء الله تعالی د دوی به هم دغه کوشش چې دا زموږ دا مطمئن کېدل چې دا تر پایه باندې وساتي ان شاء الله تعالی ګور بشه په الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدن چې ویندل الله پاک